أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. عزتمندو دا مدرسہ ډېر یو قیمتي ځای ده. د قرآن او دارنګه د قرآن علمونو د خدمت ځای ده. یقینا زه چې رانه ډېر خوشحال شوم چې په دې لوک بیابان چې داسې یوه مدرسه قایمه ده چې هلته د الله کتاب ښوولی سي او د هغې تعلیم ورکولی سي. عزتمندو دنیا کارونه دي، دین کارونه هم دي. دین کارونو ثواب ده، ډېر ثواب ده. لمونځ ثواب ده، حج ثواب ده، روزې ثواب ده. لیکن د قرآن عظیم الشان ډېر لوی ثواب ده. دې ته الله ذکر ویلی دی، ذکر تذکره. که تا زړه غواړي چې ما الله یاد کړه نو قرآن وایه. که تا زړه غواړي چې ما ډېر الله یاد کړه نو قرآن وایه. که تا زړه غواړي چې ما نصیحت حاصل کړه نو قرآن وایه. قرآن پاک ټولو ثوابونو کې غټ ثواب ده. او اصل چې ټیم مختصر ده، تقریر به حضرت مفتی ضیاء الله صاحب تاسو ته کوي او بیا به پګړۍ تړو. په عبادتونو کې قرآن ډېر لوی عبادت ده. دې قرآن زده کولو لپاره مدینې منورې چې اول مدرسه اصحاب صفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو چپر غونډه قائم کړو. پاک صحابه کرام و مجاهدین جهاد ته بهم تلو. قرآن ویم ویلای نبی صلی الله علیه و آله وسلم مطلب به زده کولای. احادیث د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم به ویل. اوله مدرسه غوا. بیا دینه بعد صحابه او علم پسې ډېر مهنتونه کړي دي، لرې لرې سفر یې کړي دي. یوه یوه حدیث پسې میاشتو سفر کړی ده. نو دا مدرسې دا د الله رحم ده تاسو موږ باندې. دې چې پیسې لګول دا د قرآن خدمت ده. ډېر لوی ثوابونه. خپل اولاد را لرژل دلته قرآن علم په حاصلول ډېر لوی سعادت ده. قرآن باره چې الله فرمایي چې دا خاص رحم ده ما چې چا باندې مې وکړ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ګوره الله فرمایي چې قرآن وایي څوک نو تاسو غوږ ورته چیږئ، چپ سو اروئ. دا د الله پاک خبرې دي. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې تاسو باندې خاص رحم وسي. که خاص رحم غواړې چې په ما خاص رحم دی الله بیا قرآن وایه. نو قرآن ویل، قرآن زده کول، قرآن پر مدرسې جوړول ډېر لوی ثواب ده. ګوره یو وری الله نام اخیستل چې یو وری الله نام واخلي خیر من الدنیا و ما فیها. دا ټولې دنیا ما فیها نه بهتر ده، ټولې دنیا نه بهتر ده. بیا چې مدرسه هلته قرآن درس کېږي
قرآن ویلای کېږي ماشومان یې زده کوي څومره غټه ده الله دې تاسو موږ ته نصیب کړي